لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة تفسیر شروع اور پا اغا انداز باندے مونږ ذکر کول کہ الحمدللہ دا دعوه دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا یووالی. الحمدللہ صفات دا الوہیت خاص دی یو اللہ لرا او اللہ سر پا دے صفاتو کے یو جن یو انس یو فیر و یو فقیر یو ولی و یو نبی شریک نہ دے. بیا په دې باندې دلایل ذکر کړو. دلیل اولو الله چې دا ذات الله دے او الله معنی دا دا چې تمام کائنات پلو حاجاتو او ضروریاتو کې اغا ذات تا توجہ نو الحمدللہ صفات د الوہیت خاص دیو اللہ سرا. بل دلیل پاغے باندے رب العالمین د تمام کائنات پالون کے او تربیت کون کے دا یو اللہ دے. او بید اللہ تعالی نا پر کائنات کے بل سوک رب نشتا تربیت کون کی نشتا. نو دا دلیل دے بدے باندے کہ الحمدللہ صفات دا الوہیت خاص دیو اللہ سرا او اللہ سرا پا دے صفاتو کے سوک شریک نشتا. دا بل دلیل ذکر کی الرحمن الرحیم. دام دا اللہ رب العزت صفتون دی پا دغ دعوے باندے پا طریقہ دا دلیل الرحمن الرحیم. دا رحمان و رحیم دا رحمت ناغستی شوی دی او دا اللہ رب العزت پا صفت کے چکل رحمان راشی او رحمت راشی نو دین مراد دا اللہ رب العزت احسان او دا اللہ رب العالمین فضل وی او کل چی دا بندہ پزل کی رحمت راشی وی لکا پلان کے دیر رؤوف و رحیم دے. نو دغه ټیم کې د بندگانو په حق کې د دینه مرادی زړه نرمیدل. تاسو ګوره دا رحمان او رحیم دا دواړه صفات په بسم الله کې ذکر شوی وو. بسم الله الرحمن الرحیم. لیکن دل دې بیا دوباره راوړل وجم دا غیدا دا چې الته رحمان و رحیم ویلو د استعانت په تور دلیلو په استعانت باندې چې امداد د یو الله نه غواړي وجدا دا چې الله رحمان و رحیم دی او دل دې چې رحمان و رحیم ذکر کړو نو دا په دعوت توحید باندې دلیل دی چې الحمدللہ صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره ذکر چھ رحمان و رحیم دے. نو پا تمام دنیا کے رحمان و رحیم ذات صرف دا اللہ رب العالمین ذات دے. دی دا وجنا چھ رحمان و رحیم بید اللہ تعالی نا بل نشتا نو الحمدللہ صفات الوہیت و حقدار و لائق ذاتم بید اللہ نا بل نشتا. دا دا اللہ رب العالمین یو
لوی صفت دی چې سره د طاقت رب العالمین نوې رحمان دی او لوی رحیم دی. کنن د مسلمانانو اعمالو ته وګوري نو مسلمان دومره د خپل رب نه باغی روان دی چې کچره دا اختیار د یو انسان وی کم اختیار چې د رب دی او دا خلق د خپل حاکم وقت دومره باغی وي څومره چې د خپل رب نن باغی دي. هغه حاکم وقت به په دې خپل رعایا او په دې خپل ما تحت باندې د دنیا ورانه کړي و. دنیا کې چې د سرکار او د حکومت دومره مخالفت کو کنه نو جیل ته دمه چي کور ندیم شړی وجن دیم، لیکن د الله رب العزت مخالفت تمام دنیا کئی نافرمانی کئی الله پہ بیا خپل نعمتونه نه بندي. الرحمن الرحیم عام مهربان دی په دنیا کې اور خاص مهربان بی په آخرت کې. رحمان اور رحیم دواړه جدا جدا راوړل. عالمان وی اول خودم را یاد ساته تفسیر بحر محیط کی ابو حیان اندلوسی وی چې رحمان و رحیم دا د مبالغی صیغې دي. دومره دا چې پر رحمان کې مبالغه په اعتبار د کمال. الرحمن سناشنا رحم کون کې د غزاد او پر رحیم کې مبالغه د تکرار په اعتبار سره. نو طریقه بداسي شي چې الرحمن صد کامل رحم والا ذات دے دغه الله. الرحیم او بار بار رحمتونه کون کې دے. تبه پوه شو کاسه ګوري الرحمن صد کامل رحم والا ذات دے. الرحیم او بار بار رحم کون کې دے. پوه شو. او بیا تفسیر ماوردی النکت والعیون اغا ذکر کئی وی رحمان کی مبالغه د رحیم نزیات دا. ذکر د رحمان لفظ و معنی دواړه متعدی دی او د رحیم صرف معنی متعدی د الفاظ متعدی نه دی. دې د وجنا یو قوم ته رحیم ویل شي خو رحمان وته نشي ویلي. رحیم یو سړی ته ویلی شي لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صفت کې راځي چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو رحیم دا غیر الله باندې اطلاق کیږي خو رحمان دا صرف اور صرف د الله رب العزت سره خاص دی. دلته یو سوال راځي چې الکه ترقی خود ادنا نه اعلی تی او دلته د اعلی نه ادنا ته شویره. الرحمن کې ډیره مبالغه ده او الرحیم کې لږه ده. دا سه پکاروا چې الرحمن کې کم وي او الرحیم کې رو رو په برتلې. خیال لیکل دی لکه نو دلته کې ترقی ده اعلان ادنا ته شوی ده. نو علماء جواب ذکر کوي چې دا د آیاتونو د یو بل سره د تولې برابرولو لپاره فواصل الآیات د رعایت د وجه نه شوی ده. بهرحال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابو سعید خدری نا نقل لی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الاخرہ. رحمان دی الله په دنیا کې مسلمان تم رب العالمین خپل رحمتونه عام کړی دي
نو کافر تم رب العالمین خپل رحمتونه عام کړی دي. مسلمانانو لم اوبه ورکوي، بارانونه پرې راوري، د نور او د سپوږمۍ نظام یې ورله جوړ کړی دی. نو کافر تم الله رب العزت د نور او د سپوږمۍ نظام جوړ کړی دی، رحمتونه او خوشحالیانې په الله رب العزت را لیږي. نو مانس شو لکه الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الاخرہ، خود په آخرت کې با صرف په مسلمانانو باندې رحیمی. تبلیغیان دوستان وای کنا وی د الله رحم به دومره عام شي چې دا شیطان استاجیبه مو وي چې کیدی شي زم پکې جنت ته ور پارسل شم. وای نه کنه پوه نه شوې سا. رحمان فی الدنیا دے، رحیم فی الاخرت دے. په آخرت کې د الله رب العزت رحم خاص د مؤمنانو د پاره دی. ځکه صفای فرمایي دی من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة ومأواه النار. کیا چې الله سره شریک جوړ کو نو فقد حرم الله علیه الجنة، په دې سړي الله جنت سکو، ومأواه النار او د زید اوسېدو هغه اور. نو رحمان سمانه شو لکه رحمان دی الله په دنیا کې او رحیم دی په آخرت کې. رحمان دی په دنیا کې په مسلمانانو کافرو دواړو باندې، او رحیم دی الله په آخرت کې په چا باندې؟ صرف په مسلمانانو باندې. دام یاد ساته د الله رحمت زیات دی او غضب او غصه کم ده. او دې مضمون ته قرآن اشاره کړی د الله فرمایي كتب ربكم على نفسه الرحمه، ستاسو رب پزان باندې د تفضلا رحمت لازم کړی دی. او بل ځای الله رب العالمین فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء، زما رحمت هر سیز ته فراخ رسېدلی دی. او د رحمت یو دلیل دا دی چې هر سیز په اندازه پیدا کړی دی. اوس ما ته وګوره کدی میګلې د اتی خړتم ورکړو د بو سر څه کولو جیب کې وېچو، او کدی اتی له د میګي خپې ورکړې وي بیا به سر څه کولو. د ګرځېدو کار بټول خراب وکسم بو خراب بو. دې د وجنه کده انسان دا پوزه د شا طرف ته ودی بود کېده څنګه ار یو سیز خلقه فقدر، ار سیز الله رب العالمین په یو خاص اندازه باندې پیدا کړی دی. دا د الله یو لوی رحمت دی. څومره ګرمي د پشکال خلق پکې پاخه شي، د شپې پکې د ماشومانو خوب نه وي، په وړو په لویو دانې غټې غټې روخیږي، خو الله چې پکې کله بارانونه را شروع کړي نو موسم مکمل چینج او بدل شي که نه شي، دې ته وایي رحمتونو والا ذات. نو رحمان دی په دنیا کې او رحیم دی په آخرت کې. او ځینې عالمان وایي چې رحمان مراد دا د غټو غټو نعمتونو والا دی، نو رحیم مطلب دا د وړو نعمتونو عالم دی. اور شیخ د شافر رحمت الله علیه هغه وی الرحمن عام مهربان دی، الرحیم وی رحم یې خوی دی. افضل التراجم کې دا معنی ځان سره ولیکئ، الرحیم رحم یې خوی دی. او د رحم لپاره دلیل څه دی؟ د رحم لپاره ګلونو لوی دلیل دا دی چې کله د هغه نه سوال کې هغه خوشحالیږي او کله چې ته سوال نه کې نو خفه کېږي. ابن المبارک وی
هغه وی اذا سئل اعطى، کله چې ته سوالو کې ورکوي سچ د رب نه وغواړي الله یې ورکوي. والرحیم اذا لم يسأل یغضب، او رحیم هغه ذات دی چې کله ته سوال نه کوي نو غوسه کیږي. چې سوال د رب العالمین نه کوي غوښته د الله نه کوي الله یې دله درکوي او زیاتوي. او ګوره داسې عجیبه ذات دی چې نه غواړي ته خفه کیږي چې ای زما بنده ما نه غواړه. دا رحمان او رحیم شو که نه شو؟ اور دا خبره په حدیث د سنن الترمذی کې راغلی ده. ابو هریره عنہ نے روایت نقل ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائے من لم يسأل الله يغضب عليه، سوک چې د الله نه سوال نه کوي، سنن ترمذی روایت ده، یغضب علیه رب العالمین لپاره غصه ورزي چې د الله نه سوال کوا کنا. او غنیه کې عبدالقادر جیلانی وایي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل یغضب. الله یغضب ان ترکت سؤاله، الله غصه کیږي کته ته سوال پرېږدې. وبني آدم حين يسأل یغضب، او بني آدم کله چې داغه نه سوال کې یغضبون هغه غصه کیږي. نو د الله نه چې سوال کې خوشحاليږي او د انسان نه چې سوال کې نو خپه کیږي. دا یو لوی فرق دی د انسان او د الله سبحانه و تعالی په منځ کې. مالک یوم الدین، اختیارمند دغه الله تعالی یوم الدین د ورځې د قیامت. الله رب العزت د قیامت د ورځې مالک دی، واقدار دی او اختیارمند دی. دا اولی کې ځان سره دا مستقل صفت د الله تعالی دی چې الله اختیارمند دی د ورځې د قیامت. او دا د دې دعوی د لپاره دلیل دی. الکه مونږ مخکې وی الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا. نو چې صفات د الوهیت الله لرا خاص دی نو دلیل په څه دی؟ یو دلیل خو پیدا شو چې رب العالمین الله دی، بيد الله نه بل ذات رب العالمین نشتا. نو الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص دی یو الله لرا. دویمه خبره الرحمن الرحیم، عام او خاص مهربان په دې دنیا کې د الله رب العزت ذات دی. نو چې عام مهربان او خاص مهربان به د الله نه بل څوک نشتا. نو الحمدلله د صفات د الوهیت واقدار او حقدار هم به د الله نه بل نشتا. بل خبره مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې مالک صرف الله دی. بيد الله تعالی نه د قیامت په ورځ باندې د یو نبی او د یو ولی او د یو نیک او د یو فقیر او د فقیر اختیار نه چلیږي، صرف د الله اختیار چلیږي. نو چې په قیامت کې صرف د الله اختیار چلیږي نو الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص دي یو الله سره. دا دعوی شي د دلیل مطابق. مالک یوم الدین، مالک کلونو د ملک نه دی، په معنا د اختیار سره راځي، اختیارمند او واقدار سره. او په دې معنا سره به د الله نه بل چاته مالک نشي ویلی. حقیقی اختیارمند تمام کائنات صرف الله رب العزت دی. او یوم الدین دا د قیامت 33 نومونه دي، 33 نومونه دي ګلونو د قیامت. اغه 33 نومونو نه یو نوم دی یوم الدین، رز د سزا او د جزا، رز د بدلی. او الدین دا په ډیرو معنو سره راځي، خو دلته په معنی د جزا سره دی. او الله تعالی دا د هر چیز مالک دی. دنیا کې الله رب العالمین مالک دی، آخرت کې الله رب العالمین مالک دی.
نو پدې ځای سوال راځي حضرت ګولا چې الله په دنیا او آخرت دواړو کې مالک دی نو صرف د قیامت ورځ ولې یاد کړه په اعتراض پوه شئ وای ته د آخرت او د دنیا دواړو مالک الله دی نو صرف د قیامت ورځ ولې یاد کړه دنیا یې پکې یاد نه کړه جواب دا دی ځوانه چې الله واقع د دنیا او د آخرت دواړو مالک دی لیکن په دې دنیا کې بیا هم سناس ظاهری او مجازي ملکیت انسانانو ته حاصل دی څوک د خپل کور مالک دی څوک د خپل ښځې مالک دی څوک د خپل پټي مالک دی څوک د خپل سیکل مالک دی څوک د خپل موټر سیکل مالک دی ٹھیک جو کنه څوک د خپل جائیداد مالک دی تو دنیا کې مجازي ملکیت بیا مشتا الله فرمایي چې دا دنیاوی مجازي ملکیت به ختم شي او د فرعون او د حامان او د قارون او د نمرود او د ابو جهل غوندې زورور خلق به هم سرکته کی او دا به اومني چې مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د قیامت هغه صرف او صرف یو الله رب العزت دی نو کله چې الله رب العزت دی نو راشه او د الله رب العالمین د یووالي عقیده ومنه چې الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره تاسو وګورئ د دې صفاتونو د الله تعالی او د دلیلونو ترتیب سره اولی وی الحمدلله رب العالمین نو پر رب العالمین کې معلومه شو چې پیدا کون کې د هر نعمت یو الله تعالی دی او صرف الله مالک دی نو سوال پیدا کیږي رورا چې الله تعالی د دې نعمتونو مالک دی نو چاله ورکی او کنا او تقسیم او واک او اختیار چا سره دی او فرق دی نعمتونو کې شتا او کنا نو جواب او شو چې الرحمن الرحیم بالکل یو رحمان ذات د دنیا د نعمتونو مالک دی او هغه چې چاله موغاړي نو ورکی او په غوښتو یې د ذات خوشحالي بیا سوال راځي چې د دې نعمتونو د استعمال د تحلیل او د تحریم اختیار چا سره دی دا نعمتونه څوک حلالي او حرامي نو جواب شو مالک یوم الدین مالک اختیارمند د دې ټولو نعمتونو یو الله دی نو الله سره د دې اختیار دی هغه چې کم دی نو دا حلالي او دا حرامي بیا سوال راځي چې یاره بس دا خو دنیا دا او نعمتونه دي هر څه د پوزې لاندې کوه تپوسې نشته نو جواب شو چې یوم الدین ورځ د قیامت را روانه ده او په هغې کې به در سره الله د ذرې ذرې حساب کوي اعوذ بالله زپنانی سم پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رٹلی شوینا بسم اللہ خاص پا مدد دنم دا اللہ شروع کومزو الرحمن چعام مہربان دے پا دنیا کے الرحیم خاص مہربان بی پا آخرت کے الحمدو طول صفتنا دا الوہیت للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو الرحمن عام مهربان دی دغه الله په دنیا کې په مسلمان او کافر الرحیم خاص مهربان به په آخرت کې صرف په مسلمانانو مالک اختیارمند دی دغه الله یوم الدین د ورځې د قیامت یوم الدین د ورځې د بدلی یوم الدین د ورځې د سزا او د جزا واخر دعوانا